السلام علیکم ملګرو. دا نوجوان تاسو ته ښکاري دې نوجوان یو څو خبرې کړي دي خو وایي تریخ حقیقت دی دا. نو زه تاسو نه په کمنټ کې رایه صرف علم ملګرو، ستاسو نه رایه علم چې دې هلک دې نوجوان چې کمې خبرې کړي دي آیا واقعي دا خبرې شته، دا خبرې تاسو لیدلې دي یا دا قسم قصې دا تاسو کتلې دي، دا دی چې کمې خبرې کوي. او زه تاسو سره خپله رایه هم در شریک کوم چې زما رایه دا ده دا دی چې کمې خبرې کوي نو زه وایم دا خو په کلو کې ما نه دي لیدلي. په کلو کې الحمدلله داسې قسم قصې نشته دی، نه په قبایلو کې دا قسم قصې شته. حقیقت دی او که دروغ دي، خو ما خو نه دي لیدلي. او که تاسو لیدلي ملګرو، زه ستاسو نه په کمنټ کې رایه غواړم چې آیا دا نوجوان چې کمې خبرې کوي واقعي دا شته دی او که نه دا هسې وایي یا د ځانه لګیا دی. خو د ځانه ځکه نه لګیا چې دا وایي چې زه په دې پیړ کې پخپله یم، زه دې پیړ کې یم او دې پیړ کې ما لیدلی دي، ما کتلی دي په خپلو سترګو، زه ګواه یم د دې خبرې. دی دا خبرې کوي خو کوي نو پکار ده چې داسې قسم ګن دا ختم شي، دا لرې کړی شي. نو ملګرو تاسو د دې نوجوان دا خبرې واورئ او خپله رایه په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. زما پښتنو وروڼو کیدای شي په دې ویډیو خفه شئ ځکه چې دا د ښځو په باره کې ده، د زنانو په باره کې ده. کوم وروڼه چې مسافر یي که نه او د هغوی ماشومان بیمار شي نو د هغوی ښځه چې کوم دی کله هسپتال ته راشي، دا ډېره بیټر ریالټي ده. دا ته زه وایم دا به ته بل څوک نه وایي ځکه چې ما په هسپتال کې وخت تېر کړی. کله چې د پښتنو ښځه چې کوم دی کله هسپتال ته راشي د هغې نه یو بوډا پلار یې مخکې کړی او د هغې په سپورټ باندې چې کوم دی هغه هسپتال ته راشي نو په هسپتال کې کم ارامیاني تاسو ته پته ده. هغوی له نه واده کړې ښځی، نه وله کونډه ښځی، نه وله ځوانه ښځی، نه وله د چا د عزت خیال کوي. بابوګان او ډاکټران نه یادوم، دا کم چپلاسیان چې په دې هسپتال کې ولاړي که نه، ما په خپله په هسپتال کې ټیم تېر کړی، ما په خپله په هسپتال کې چې کوم د 15 کاله تېر کړي دي او ما یوه خبره یو حرکت د خلکو نوټ کړی چې هغه درسره زه نن شیر کوم. کله چې زمونږ مسافر وروڼه لاړ شي سعودي ته، خپلې ښځې یوازې پرېږدي، ټول مسافر نه یادوم، ټولې ښځې نه یادوم چې دا ښځې غلطي دي. ښځې د سره غلطي نه دي، زمونږ معاشره غلطه ده. کله چې هسپتال ته تاسو ته یو بوډا پلار مخکې کوي نو خدای ته وګورئ د بوډا پلار باندې دومره یقین مه کوئ. هغه خو ساده باده سړی، په خپله پاک سړی، په خپله حرامیتوبونه نه یې کړي، ساده باده هغه چې کوم دی د هسپتال په یو چپلاسي باندې بروسه کوي. چپلاسي هغه ښځې ته ولې څه حرکتونه کوي، کله ورته سترګې وایي، کله ورته چې کوم دی چیرې میرې لګوي. نو ښځه هغه کهاوت ته وایي که د ښځو پوزې نه وی نو وایي غول به یې خوړه غول. زه درته وایم په کاونټر باندې چې ما په لیبارټرۍ کې ټیم تېر کړی، په کاونټر باندې چې به کله داسې ښکلې جینۍ راله، واده شوې به وه، کونډه به وه، ناواده کړې به وه، چپلاسیانو به ترې بلډونه اخسته، چپلاسیانو به چې کوم دی چیرې پالش به یې ورته لګول. کله به یې وایي دا ټسټ په دې دلته په دې عمرو شي، زه به دله په دې لیبارټرۍ کې په دومره وکړم، بیا به ترې نمبر یې واخیستې، بیا به چې کوم دی د پښتنو هغه د مسافرو هغه ښځې خو قمقلي، د هغوی خاوندان خو باري، نمبر یې تیوالی، په ټلیفون باندې رابطې شروع شي، په ټلیفون باندې خبرې شروع شي، حرام ریلیشن ته خبره لاړه شي، لیبارټرۍ ته به ترې مخکې شي، ټسټ به ولې پرېوکړي، په لیبارټرۍ کې به پرې دننه عملي ووایي، د زناور په شان به پرې عملي ووایي، عزت به ولې لوټ کړي. هغې له هم دومره شرم نه وي، د ښځو پوزې وایي که د پوزې نه وي نو وایي غول به یې خوړه. یا زما پښتنو وروڼو چې کله خپلې ښځې یا خپله خور لور یوازې رالېږئ که نه نو یا ترې ماشوم ته هم مخکې کوئ، بوډا سړی ته هم مخکې کوئ، داسې حرامي ته مخکې کوئ، داسې حرامي چې هغه په دې ټول حرکتونو باندې پوهېږي، داسې ځوان هلک ته مخکې کوئ چې هغه په دې ټولو حرامیتوبونو، په سترګو والو، په چیرې لګولو، په پالش لګولو، د سړي په ماینډ باندې پوهېږي چې دا کوني اوس څه حرکت کوي، دا کوني اوس څه کوي، دا څه مطلب دی چې هغه په دې حرکت باندې پوهېږي. زما پښتنو وروڼو ستاسو ښځې ټیک دي، دا درته نه وایم، خو زمونږ معاشره غلطه ده. زمونږ دغه کم چپلاسیان چې په دې هسپتالونو کې ولاړي دا ښځو ته اشارې، ښځو ته غلط حرکتونه، ښځو ته شنه شنه باغونه کوي، زه به دله دا وکړم، زه به دله په منځ کې چپلاسي د ځان نه ورته ډاکټر جوړ کړي، په منځ کې به چې کوم دی د 2 ټکو نه د ځان نه به ورته افسر جوړ کړي. په خپلو ښځو باندې یقین کوئ، دا ته نه چې په خپلو ښځو یقین مه کوئ. خو که چېرته هسپتال ته یې رالېږئ که نه نو یو حرامي ترې مخکې کوئ چې هغه په دې چلونو باندې پوهېږي، په دې حرامیتوبونو باندې پوهېږي چې سبا ستاسو ښځې ته ستاسو عزت ته څوک لاس در وانه اچوي.